اتم نمبر حدیث سے وعن انس رضی اللہ عنہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت تی اللہ دی ترازی شی زمون دا طرف ټول امت دا طرف دی اللہ پاک حضرت انس رضی اللہ عنہ تا بہترین بدلی ورکی ان فتن من اسلم قال د بنو اسلم د قبیلی عضوانو پیغمبر علیہ السلام تے عرض کو یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اريد الغزوہ ز جہاد لتل غوالم د غزوی اراده مې ده وليس معي ما اتجهز به خو ما سره اسباب نشته د جهاد د پاره د یو مجاهد سره چې کوم سيزونو ضرورتي ارا سره نشته تیاری نشته. قال ایت فلانا نبی علیہ السلام ورته فرمایل فلانی صحابي لورشا فانه كان قد تجهز هغه غزاله جهاد لدتلو اسباب برابر کړیو تیاری وکړیو خو فمرضا وسغه نا جوړه شوی دی نشیتله فاتاه نو دا صحابی اغل ورلو فقال ورته ویل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرئک السلام دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پتا باندې سلام وی پس دا سلام نو یقول او فرمای اعطنی الذی تجهزت به اغه اسباب او سامان مال راک چکم تا جهاد ل تیار کړو خوستله نشي امال راک. قال اغه بیمار سړی اغه بیمار صحابی आवाज کو خپل بیبی تیا فلانه تو اے فلانه اعطيه الذي كنت تجهزت به شبکا اغه سامان تور ډال اس سچیو د جهاد د پاره ما کم تیاری کړو اغه دی صحابي لور کا ورته ویل خیال کو ولا تحبسي عنه شيئا هشيتي سار نکی ګوره دا جون مرګري چوي کنه خدا خاون چې خاون سخیوي نو خزه بیا لکه ویل نشم خو بس هغه کنه نور پوي او چې خزه سي سخینو بیا خاون شومي دا سډیر په نصیب باندې راسي چې دواړه سي سخیانی دواړه د الله په لار کې خپل مال او سر سي دووي او بیا د دې زنانو فطرت د چایدا سي نو بیا څه شي نو دا صحابي ورته وی ګوره یو شیم تی سار نه کې خچ کم شی ما ځان د پاره تیار کړو او بټول د الله لار کې ورکه فوالله لا تحبسي منه شيئا بیا ول ترغیب ورکي خدای مې دې قسم یې بیبي چې ته تینا یو شیم ایثار نکی فیبارک لکی فیه پای کې به تا ته برکت واچولې شي ټول ورکا الله بدر رسوا چي برکت. رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. دی حدیث نه یو دا خبره معلومه شوه علماء استدلال کوي چې کله یو سړی د الله لاره کې تیاریو کې جهاد لئی علم لئی تبلیغ لئی حج لوي عمره لئی بیا پاتې شي د حج ترتیب خلک بدل دی خیر خو بیا دې کوشش داو کی چې دې دا اسباب بل چاله ورکی چې هغه په د الله لاره کې جهاد تبلیغ علم حج عمره نور نیک عملونو کې دته پورا اجر ملاويږي ځکه د خدای الله لار کې صلوات نامې لکه اجر لا نو اجر په دیم غټلې کې چې بل لور کې او نشیت له حج په فرض شوی دی دا ډیر خطا پوسټ دی خو چې د لټولو دازي حج په فرض شوی دی او بیا داسې حالات پیراله چې خپل نشیت له بیمار شو مخکې مونږه دا حدیثونه ویلي خو بیا مزه خلاص پیسې خو پنه لګي دی به وصیت کوي دی به د خپل ځای پزان باندې بل کس لګي هغه پیسې به ورکړي د لپاره بس کوي حج بدل کوي په ژوند باندې دی به ژوندې خپل نشي هغه زنانه نه ورغلي زنانه وی پلار می بوډا شوی دی لار می بوډا شوی دی پس ورله قدرې نشي کیناسته نبی له صلوات و سلام ول اجازه ورکو وي ته داغه طرف نه حج چې کوم کس باندې حج فرض شوی د الله د پاره دا مسله لګیو سې خپل کورونو ته ما اندازه لګولې د په هر زنانه باندې حج فرض شوی دی تقریبا په هر زنانه چې لګ ټل ټوکړې وي او لګ ور سره کالی پدې سدي حج فرض دی لګ داغي مالیت هغه د زنانه دی طرف ته متوجه کې او چې کوم سړی ډیرو سړو باندې حج فرض دی غو نه کوي نبی له سلام فرمایلی دي چې حج په فرض یو وی نه کی امتی مې نه دی يهودي مریو کوي سای مړ دي پروا به پېښ نعوذ بالله من ذلک. دوی دا خبره معلومه شوه د دې حدیث نه چې کوم شی د الله لار کې ورکړل شي دا غي د وجه نه الله په دغه کور کې برکات اچي برکات نن هر شی شته برکات نشته یا ارحم الراحمین یا ارحم یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا.